बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन मा तासु ته هني کیک ریسپی راوړې ده دې ریسپی لپاره موږ ته پکار ده میدا 400 ګرام انډې 3 کوړی کیوي تاسو څلور هم استعمالول شي شهد یعنی ګبن څلور غټې کشوغې مکھن 300 ګرام 180 ګرام چینی او دوی وړې کشوغې سوډا دا شو د کیک ولې سامان بل طرف وو مونږه واخلو د کریم ولې اجزا ټولو کې پهلا مونږ به واخلو یو ټیټرا پیک ولې ملای یو ساشي ویپینګ کریم د ویپینګ کریم لپاره به واخلو نیم کپ یخې شودې بیا دلته کې ګارنیشینګ لپاره مونږ اخیستي بسکټو چوره یو وړه کشوغه وینیلا ایسنس او دوه غټې چمچې چینی دا د کریمو سامان شو ټولو کې پهلا مونږ به د کیک سپنج ریسپی جوړو دې لپاره به مونږ به په هلکا اور باندې پهلا د مکھن میلټ کو بیا ورکی هغه شهد د چینی واچو رو د پلاستیک کشوغې سره به مونږ دا مکھن ټول میلټ کو چې کله څنګه ټول مکھن میلټ شي اور به ورلاندې بند کو او هغه سوډا به واچو او لږ شانت یخېدو له به پرېږدو چې بیټر یخ شي 10 منټو نه بعد ورکې داسې یوه انډه واچوئ بیا هغې نه بعد د میدا پکې رو اډ کړئ میدا اډ کولو سره رو به تاسو مکس کوئ چې ورکې روډې یا لمپس جوړ نشي دا به لږ ټینګ شانتې پیسټ شانتې جوړ شي که تاسو دا بیټر لږ لوند وي یا هلکا وي تاسو ورکې نوره میدا هم اچولی شئ دلته کې زه تاسو ته د سلو ویډیو کې کیک بیټر ولې تھکنس یعنی ټینګوالی ښیم که تاسو بیټر کې څه ټینګوالی ډیر شي تاسو ورکې لږ شانتې مکھن اچول شئ دلته کې ما اوون ولې ټری باندې پارچمنټ پیپر یعنی بټر پیپر ولګولو که تاسو سره کور کې د کاغذ نوی موجود تاسو ساده سپین کاغذ باندې غوړي لګول شي او هغه استعمال کول شي بیا دینه بعد مونږه هغه کیک ولې بیټر دلته کې بو نیم په نیمه واچو یعنی نیم حساب د کیک بیټر ولې واچو او نیمه بو بل لیر ته بچ کو او داسې سپیچوله مدد سره یا به پلنې کشوغې مدد سره دا به داسې پلن کو دا پلنول ډیر ضروري دي ځکه چې داسې بو دا یو لیر کې زر پوښ شي کوشش وکړئ د ټول ځینه برابر پلن کړئ د یو شانتې برابر پلنولو سره د کیک خسته او اساني سره بیک کیږي او دا اوون کې صرف 8 نه 12 منټو لې پوښ کړئ 8 منټو بعد تاسو ورکی ټوت پیک واچوئ او وګورئ چې دا ټوت پیک صفا راوځي د مطلب دا پوښ شو ډیر زیاتې پوښ نه کوي هغې سره به دا کیک سخت شي او دې خوند به بدل شي اوس بل طرف ته به مونږه کریم تیاری وکړو ټولو کې پهلا هغه پاوډر ویپینګ کریم ولې ساشې مې واچولو او بیا هغه نیم کپ یخې شودې مې واچولې او دا 3 منټو له په تیز سپیډ باندې مې مکس کړو بیا به مو دې کې هغه فرش کریم یعنی ټیټرا پیک ولې ملای واچو او بیا به یو منټ له په های سپیډ باندې مکس کو د میکسینګ ټایم کې مونږ به دې کې هغه وینیلا ولې فلیور یعنی وینیلا ایسنس به واچو بیا یو څو سکندو له مکس کولو نه بعد مونږ به ورکې هغه 2 چمچه چینی به واچو او دا به په های سپیډ باندې تقریبا 6 نه 7 منټو له پرېږدو د دې دوران کې تاسو په کیک باندې هم نظر کېږدئ ځکه چې هغه که ډیر بیک شو بیا هغه به ډیر زیات سخت شي دلته کې ما 10 منټو نه بعد
د کیک می ټوثپیک سره چیک کړو او ټوثپیک بالکل صفا راووتو. دې مطلب چې دا کیک ښه ښایسته بیک شو. دا کیک به مونږ فوراً اوون نه راوباسو او 3-4 منټو له به ټرې کې یخېدو له پرېږدو. 3-4 منټو بعد د پارچمنټ پیپر ولې سایډ مدد سره به داسې راوالو او په یخ سطح باندې به کېږدو. دې دوران کې مونږ هغه نوره نیمه حصه هم بیک کړه او هغه مې یخېدو له کېښله. تقریبا نیمې ګنټې نه بعد چې دواړه لیئرز یخ شو دا به مونږ سایډز نه نیټ کو، یعنی د سیده سیده به چوړګۍ مدد سره کټ کو. د کیکونه دواړه لیئرز یو شانتي یو سایز کې کټ کړئ. کوشش وکړئ چې تاسو دواړه کیک لیئرز یو سایز کې یو شانتي کټ شي، ځکه چې دا به ګارنیشینګ کې ډیر زیات خوند کوي. د کیکس ولې سایډونه ضایع نه کړئ. دا تاسو بسکټو چورې په طور هم استعمالولی شئ. که تاسو سره کور کې بسکټو چوره نه وي موجوده تاسو دې چورې استعمال هم کولی شئ. اوس به دا کیک مو مزید 2 لیئرز کې کټ کو، ځکه چې دا کیک به تقریبا 4 لیئرز ولې جوړ شي. بیا تاسو هغه ډیش راواخلئ چې کوم کې تاسو کیک ګارنیش کول یا پریزنټ کول غواړئ. دلته کې مونږ به اوس هر یو لیر کې هر یو سطح باندې به کریم لګوو. دا کریم به مونږ داسې رو غوندې د پلنې کشوغې یا سپیچوله مدد سره پیلاو کو. تاسو کریم که لږ شانتې نرم هم وي تاسو بالکل پریشانه نشئ، ځکه چې دې نه بعد به دا کیک تقریبا 2 نه 3 غنټې فریج کې سیټ کېدو له به کېږدو. د سایډز کور کولو له هم ټینشن وانخلئ، ځکه چې د سایډز به د بسکټو چورې سره هم کور شي. اوس دلته کې مونږ به پې هغه بسکټو چوره واچوو. کوشش وکړئ چې تاسو چوره داسې یو شانتې واچوئ. که تاسو سره بسکټو چوره نه وي موجوده تاسو ورباندې د هغه کیک ولې سایډونو ولې چوره هم اچولی شئ. داسې سایډز باندې تاسو پې لږه لږه چوره اچولی شئ. که چوره پې نه لګي تاسو بیا فریج کې لږ ساعت ته کېږدئ، راوباسئ او هله پې د بسکټو چوره ولګوئ. ما ول کیک صرف فریج کې نیمې ګنټې له دمې له پرېښی و، خو تاسو دا کیک کم از کم 2 نه 3 غنټې فریج کې سیټ کېدو لی پرېږدئ. زما کیک ځکه دونه ښایسته لوک نه دی ورکړی، خو تاسو کیک مو انشاءالله ډېر ښایسته لوک ورکړي. د مزیدار شانتې هني کیک تیار دی. تاسو دا چایو سره، کافي سره، څه شي سره هم انجوای کول شئ. ډېره مهرباني.